السلام علیکم. په 13 اپریل 2025 باندې چې کوم د 80 ټیسټ شوی د هغې انګلیش ام سی کیوز درته په ساده او اسانو الفاظو کې ایکسپلین کوم چې کنسپټ د پې کلیر شي او بیا دې په دې هم پوهیمه چې په راتلونکي ټیسټونو کې په دې باندې څنګه قسمه ام سی کیوز راتلی شي. نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. که ته وګورې نو په دې لومبني ام سی کیو کې وي which of the following words has a soft G sound. په دې څلورو آپشن کې داسې کم یو لفظ دی، داسې کم یو ورډ دی چې هغې کې د جی هغه آواز پیدا شوی دی، هغه جی آواز کوي په دې الفاظو کې. لکه اے نمبر دی جاینټ، بی نمبر دی ګوټ، سی نمبر دی گفت، ڈی نمبر دی گیم. نو په دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه اے نمبر دی یعنی جاینټ، ځکه دی چې کوم دی په دې کې دی جی د ج आवाज ورکړی، دا نور چې کوم دی ګوټ، گفت، گیم هغې د گ आवाज ورکړی. نو په دې وجه دا اے آپشن کریکټ دی. د دې نه علاوه که ته سایډ ته ګورې ته ما دا پکچر د دې لپاره درکړی چې ته نور هم داسې الفاظ وپېژنې چې هغې کې دی جی د ج आवाज ورکړي. لکه ګوره جم، جراب، بیا جم هغه ورزش والا جم، جراب مطلب زرافه چې کوم هغه انیمل دی، زناور دی. ټیک ده، نو دا ورسره هم یاد ساته کیدی شي پر اروان ټیسټ کې بدل ام سی کیو راشي د دې نه، نو چې ستا کنسپټ په دې باندې کلیر وي. دویم ام سی کیو دی واٹ از د اپوزیټ اف لیسن. د لیسن اپوزیټ یعنی الټا لفظ کم یو دی. اے نمبر اگنور، بی نمبر ابزرو، سی نمبر هیر او ڈی نمبر فالو. نو اول ته د لیسن په مطلب باندې ځان پوهې که. نو سایډ ته ما تاته یو پکچر غونته درکړی دی. لیسن مینز ټو پے اټینشن ټو ساوند، چې تا ته څوک آواز وکړي او ته هغه ته توجه ورکړې، د هغه خبره ته واورې، نو دې ته لیسن وایي. او اګنور چې کوم دی د اګنور معنی ده مینز ټو ډیلیبریټلی ناٹ لیسن آر پے اټینشن، چې کله یو څیز ته نه اورې هغې ته توجه نه ورکې نو دې ته اګنور وایي. ٹھیک ده کنه. نو د دې مطلب دا شو چې په دې کې د لیسن الټا لفظ هغه اګنور دی. پوه شو په کنسپټ باندې. دریم نمبر ام سی کیو دی which of the following is an example of neuter gender. تاله څلور آپشن درکړي دي، وی په دې کې نیوټر جنډر کم یو دی. اے آپشن دی بوای، بی آپشن دی چیر، سی آپشن دی کاو او ڈی آپشن دی کوین. نو ګوره اول په جنډر باندې ځان پوه کړه. جنډر جنس ته وایي، لکه نارینه، زنانه یا میل، فیمیل. نو نیوټر جنډر هغې ته وایي چې هغه نه میلی او نه فیمیلی. نو په دې کې چې کوم نیوټر جنډر دی هغه چیر دی، چیر، کرسۍ. دا یې وجه ده چې کرسۍ نه میل دی او نه فیمیل دی، دا یو نان لیوینګ تھنګ دی. دا یو داسې څیز دی چې دا ژوندی نه دی چې موږ پکې فرق وکړو چې دا میل دی یا دا فیمیل دی. ٹھیک ده کنه. چې کوم آبجیکټ سي، پلیسز یا کنسپټ سي د هغې جنډر نه هغې ته موږ نیوټر جنډر وایو. نور اگزامپل درته ما سایډ ته لیکي لکه بک، چیر، کار، ټیبل وغیره. نو دا ټول د نیوټر جنډر اگزامپلز دي. نو 3 نمبر ام سی کیو کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه بی دی. بوای چې کوم دی دا میسکولین جنډر دی، کاو فیمینن جنډر دی او کوین هم فیمینن جنډر دی. یعنی بوای د میل لپاره استعمال شوی دی او کاو او کوین د فیمیل لپاره. پوه شوې په کنسپټ باندې. نو ګوره دلته د نیوټر جنډر خبر راغله، کیدی شي پر روان ټیسټونو کې په میسکولین جنډر باندې، په فیمینن جنډر باندې. د دې نه علاوه بل یو جنډر دی کامن جنډر. کامن جنډر هغه ناونز دي، هغه نومونه دي چې هغه مونږ د میل فیمیل دواړو دپاره استعمالوو. لکه ټیچر، خیال دی ټیچر د میل دپاره هم استعمالیږي، د فیمیل دپاره هم استعمالیږي. دغه شان ډاکټر. ټیک ده که نه. داسې نور هم بله اگزامپلز دي. نو دا یاد ساته په دې باندې چې د کنسپټ کلیر وي چې بیا د ام سی کیوز انشاءالله په ایټا ټیسټ کې نه غلطیږي. څلورم نمبر ام سی کیو دی شي ډیش ټي وي رایټ ناو. چوز د کریکټ آپشن. په دې کې صحیح آپشن کم یو راځي. واچز، واچ، از واچنګ که واچډ. نو ګوره چې کله رایټ ناو راشي ټول چل په دې لفظ کې دی، آخري لفظ کې رایټ ناو یعنی اوس په دې ساتو. ټیک ده که نه. د دې مطلب دا دی چې یو کس دی او هغه اوس ټي وي ګوري.
نو ګوره دې کې صحیح آپشن هغه سی نمبر دی. شي از واچینګ ټي وي رایټ ناو. ګوره دا د ټینسز نه، دا مثال دا ایم سی کیو د ټینسز نه راغلی دی او دا پریزنټ کنټینیوس ټینس دی. پریزنټ کنټینیوس یعنی هغه داسې یو کار دی چې هغه جاری دی، موجوده وخت کې دی او جاری دی، یعنی هغه ناسته ده او ټي وي ګوري، نو کنټینیوس ټینس دی. نو په دې وجه دلته صحیح آپشن سی نمبر دی. اوس که دلته دا لفظ رایټ ناو نه وي، رایټ ناو نه وي، نو بیا به مونږه جملې ته کتل او د هغې مطابق به هم بل کم ورب دی هغه به هم لګاو، که واچیزو واچو که واچډ. پوه شوې په کنسپټ باندې؟ مطلب مې دا دی که په بل ټینس باندې ایم سی کیو راشي نو چې ته پې بیا پوهېږې چې کنسپټ دی پې کلیر وي انشاءالله. 5م نمبر ایم سی کیو دی بیوټي نیډز نو آرنمنټس. بیوټي نیډز نو آرنمنټس یو محاوره ده چې د حسن دپاره د کالو ضرورت نه. ټیک ده که نه؟ نو دې کې بیوټي انډرلاین کړی دی او په ایم سی کیو کې لیکلي دي نیم د انډرلاین ناون. په دې کې چې کوم دا ناون انډرلاین شوی دی د دې نیم ولیکي، دا کم قسم ناون دی. A نمبر کلیکټیو ناون، B نمبر کاؤنټیبل ناون، C نمبر ایبسټریکټ ناون او D نمبر کنکریټ ناون. نو دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه C نمبر دی، ایبسټریکټ ناون. او دا وجه دا د سایټ ته ما ته وضاحت کړی دی چې بیوټي ایبسټریکټ ناون ځکه دی چې دا یو کوالټي ده، یعنی دا داسې یو څیز دی چې دا مونږه ټچ کولی نشو، د دې وجود نشته، بیوټي مونږه ټچ کولی نشو. صحیح ده که نه؟ نو چې کم سیز ته ټچ کولی نشي یا د هغې چې کم دی یا څه د آیډیا خبرې د کوالټي خبرې، نو هغه ناون چې کم دی هغه ناون هغه په ایبسټریکټ ناون کې راځي. ٹھیک ده؟ او نور اگزامپل دته ما ذکر کړی دي ځکه که د دې نه علاوه نور ایبسټریکټ ناون راشي چې تا ته پته لکه لو، اینګر، هیپینس، دا ټول ایبسټریکټ ناون دي. دا هم یاد ساته، دا به دې انشاءالله په ایټا ټیسټ کې په کار راځي که په دې باندې چېرته ایم سی کیوز رالل. 6م نمبر ایم سی کیو دی سارا از ډیش آنیسټ ګرل. چوز د اپروپریټ آرټیکلز. تا لې څلور آرټیکلز درکړي دي. A نمبر دی 8، B نمبر دی نو آرټیکل یعنی دا آرټیکل دلته نه لګي، C نمبر A او D نمبر N. نو ګوره دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه N دی او N ځکه د سایډ ته ما ایکسپلینیشن درته کړی. The word honest start with a silent H. So the first sound is a vowel sound. ځکه په دې آنیسټ کې دا H سایلنٹ دی او بیا د دې لومبنی لفظ او شو چې دا H پکې سایلنٹ شو او او واول دی یا آنیسټ اواز چې کوم دی دا واول ساوند دی. نو چې کله واول ساوند والا لفظ وي نو د هغې مطلب چې د واول ساوند نه سټارټ کېږي نو د هغې نه به مخکې N راځي. N دا د آرټیکلز رول دی. نو په دې وجه باندې دلته دا N آپشن یعنی دا D نمبر آپشن کریکټ دی. پوه شوي؟ د دې نه علاوه لکه بل اگزامپل تا ته ما درکړی دی ان آور. ان آور آور کې هم دا H سایلنټ دی. نو که په دې باندې ایم سی کیو راغی نو دا هم واول ساوند دی، د دې نه به مخکې هم کم آرټیکل لګي N به لګي. پوه شوي په کنسپټ باندې؟ 9م نمبر ایم سی کیو دی listen boys is an example of. وړو ته وایي چې خبر واورئ، متوجه شئ. ٹھیک ده؟ نو دا کم قسم دی، دا د څه مثال دی؟ A نمبر امپیریټیو سنټنس، B نمبر انټراګیټیو سنټنس، C نمبر ډیکلیریټیو سنټنس، D نمبر ایکسکلیمیټري سنټنس. نو که ته دې جملې ته خیال وکړې لیسن بوایز، دې کې وړو ته ویلي چې خبر واورئ یا زما خبر واورئ یا ما طرف ته متوجه شي، یو کس خبره کړې ده. ټیک ده که نه؟ نو ګوره په دې کې یو قسم لا کمانډ شوی دی، هغې ته یو قسم لا حکم ورکړی شوی دی. ٹھیک ده؟ نو ځکه ما سایټ ته وضاحت کړی دی an imperative sentence gives a command, order or request. امپیریټیو سنټنس کې یو کس ته کمانډ کېږي، آرډر کېږي، حکم کېږي یا یو ریکویسټ ورته کېږي. نو چې کله کمانډ شوي یا ریکویسټ شوي نو هغې سنټنس ته کمانډ سنټنس وي یا ورته امپیریټیو سنټنس وي. امپیریټیو سنټنس هم مطلب دا داسې جمله چې پای کې حکم ورکړی شوي یا یو قسم د درخواست او ریکویسټ کړی شوي. نو په دې وجه په دې کې کریکټ آپشن هغه A نمبر دی، امپیریټیو سنټنس. د دې نه علاوه د امپیریټیو سنټنس نور هم مثالونه تا ته ما درکړي دي اگزامپلس کې، لکه سایټ ته ګوره. سیټ ډاون کینا، ٹھیک شو. کلوز د ډور دروازه بنده کا. ګوره نو دې کې یو قسم د حکم ورکړی شوی دی. نو په دې وجه باندې دا امپیریټیو سنټنسز دي، دا ورسره یاد ساته په راتلونکي ایټا ټیسټونو کې باندې انشاءالله په کار راځي.
اتم نمبر ام سی کیو ته کوتو ګورئ دی کی وی فایند د ورډ وذ انیشل کنسوننٹ کلسٹر دا یو لفظ معلوم کې چې آی کې انیشل کنسوننٹ کلسٹر A number successful, B number globe, C number attitude او D number round. نګوره اول ته په کنسوننٹ کلسٹر باندې ځان پوهیږه. کنسوننٹ کلسٹر دي ته وی چې په یو ځای باندې د یو نه سیوا کنسوننټس راغلي. ټیک ده کنه. او انیشل کنسوننٹ کلسٹر مطلب دا دی چې په سٹارټ کې د یو لفظ په سٹارټ کې د کنسوننټس یو ګروپ راغلي هغه دوم کېدي شي د دوم نه سیوام کېدي شي. نو ګوره کنسپټ دی اوس کلیر شي چې دی کې غواړي سو نو که ته وګورې په دې کې صحیح آپشن بی نمبر دی ګلوب دی. او ګلوب ځکه د سایډ ته مې ته وضاحت کړی دی چې دا ګلوب د دې لومبني دوه لیټرز دوه حروف چې کوم دی هغه جی ایل دی جی ایل. نو جی هم کانسوننټ دی او ایل هم کانسوننټ دی. نو دوه کانسوننټ شو په یو ځای راللو. ټیک ده واول پکې نشته په دې وجه باندې دا یو انیشل کانسوننٹ کلسٹر دی. پوه شوې په کنسپټ باندې. صحیح آپشن کوم یو دی بی نمبر ګلوب. A نمبر هم نه دی سی نمبر هم نه دی او डी نمبر هم نه دی. A نمبر کې سکسسفل کې اس یو دی. نو اس خو کانسوننٹ دی خو ورپسې واول راغلی دی. په سی نمبر کې ایټیټیوډ دی نو A واول دی. دغه شان راوند کې آر خو کانسوننٹ دی خو ورپسې او راغلی دی او یو واول دی. نو په دې وجه دی کې کنسوننٹ کلسٹر انیشل کنسوننٹ کلسٹر نشته دی. نو په دې باندې ام سی کیوز راتلی شي چې هغه کوم الفاظ دي چې هغه کې انیشل کنسوننٹ کلسٹر نشته دی. ګوره ام سی کیوز مې تبدل کو نو بیا به صحیح آپشن دا نوري مطلب د نور آپشن کې به ته سلیکټ کې دې سره به نور آپشن راغلی خو صحیح آپشن به هغه چې ما ته کوم کنسپټ ایکسپلین کو. نهم نمبر ام سی کیو کی وای which of the following is an example of a compound noun. پدې کې کم یو داسې چې هغه د compound noun example دی. A number running fast, B number speaking loudly, C number bright future او D number toothpaste. نو دې کې چې کوم صحیح آپشن دی هغه D number دی toothpaste او دا غي explanation وضاحت درته ما سایت ته کړی دی. A compound noun is made up two or more words combined. کمپاوند ناون آی ته وی چې آی کې دوا یا د دوه نه سیوا الفاظ یعنی ناونز رايوځي شوي. فار ایگزامپل ټوت او پیسټ. نو ټوت ځان له یو ناون دی او پیسټ ځان له یو ناون دی. نو دوه ناونز شونه دي ځکه دي ته کمپاوند ناونز وای. د دې نه علاوه نور ایگزامپل د تما د کمپاوند ناون درکړي دي لکه فوټبال، سن فلاور، نوٹ بک وغیرہ وغیرہ. نو که په دې باندې ام سی کیوز راشي پر راتلونکي ایټا ټیسټونو کې چې بیا دل درځي. د دې نه علاوه د A B او C دا ولې نه دي په دې ځان پوهیږه. په دې رننګ فاست کې دا رننګ ورب دی او فاست دا ایڈورب دی. دا شان سپیکینګ لاودلی کې سپیکینګ ورب دی او لاودلی دا ایڈورب دی. او په برایټ فیوچر کې فیوچر ناون دی او برایټ ایجیکټیو دی. پوه شوې که نه. نو په دې وجه باندې دا کمپاوند ناون نه دي. اوس داسې د هغې وضاحت مې راته وکړه نو په هغې باندې که بیا ام سی کیو راشي نو انشاءالله په هغې به هم ته پوهېږې او غلطېږي به درنه نه. لسم نمبر ام سی کیو دی which of these is a concrete noun. په دې کې کوم یو concrete noun دی. ټیبل، joy، sadness او honesty. نو په دې کې چې کوم concrete noun دی هغه A نمبر دی ټیبل. او ټیبل concrete noun ځکه دی سایډ ته مې درته وضاحت کړی دی چې هغه مونږه ټچ کولی شو د هغه څیزونو نومونه چې هغه مونږه ټچ کولی شو هغې ته concrete nouns وایي. نو ټیبل د دې وجود شته که نه مونږ یې ټچ کولی شو. د دې نه علاوه نور چې کوم اگزامپل دي لکه بک، ټری، واټر وغیره وغیره دا هم concrete nouns دي ځکه دا مونږه ټچ کولی شو. او په دې آپشنز کې د ټیبل نه علاوه joy، sadness او honesty دا مونږه ټچ کولی نشو. نو دا په کم ناون کې راځي. د دې نه مخکې مونږه یو ام سی کیو وي abstract noun. دا abstract noun دي. پوه شو په کنسپټ باندې. 11 نمبر یو لسم نمبر ام سی کیو دی he was generous to dash helpless orphans. choose the correct article. په دې کې صحیح آرټیکل لګولی. نو آپشن A درکړی دی، B نمبر درکړی آف، C نمبر آن او D نمبر نو آرټیکل یعنی دلته آرټیکل نه لګي. نو دې کې صحیح آپشن D دی A نمبر دی. دا غي وجه دا د سایت ته ما ایکسپلین کړی دي چې دی الګ راځي چې کله مونږ د یو خاص
کس د یو خاص سیز باره کې خبره کو. نه دلته چې کوم دی یتیمانو آرپن وی یتیم ته، نو د یتیمانانو په باره کې خبره شوې ده، خو کم یتیمانان؟ هیلپلیس آرپنز، بې یارو مددگار یتیمانان. نو دا ګوره سپیسیفای شوي دي، خاص کړي شوي دي. نو په دې وجه دلته کې به کم آرټیکل راځي؟ دی به راځي. د دی نه علاوه نور آرټیکلز چې کوم دي هغه ا او ان دي. ٹھیک ده، ا او ان هم آرټیکلز دي، خو هغه جدا دي او دا دی جدا دي. دا دی ته ډیفینټ آرټیکل وي او هغې ته ان ډیفینټ آرټیکل وي، هغه سپیسیفای کوي نه یو څیزو. نو په دې وجه دلته ا آپشن کریکټ دی. دې نه علاوه چې کوم دا آپشن دي آف او آن، دا آرټیکلز نه دي. ښه، دا یاد ساته، دا آرټیکلز نه دي، دا د بطور پریپوزیشن دا استعمالیږي. د دې نه علاوه که ته دې سایډ ته وګورې، ما درته بله هم یو جمله درکړې ده چې کوم کې دی استعمالیدی شي، لکه هی هیلپډ دی پور. هغه د کومو خلکو خدمت وکړو یا مدد یې وکړو؟ د غریبانانو. نو ګوره پور خلک دي، صحیح ده که نه، خو غریبانان خلک یعنی سپیسیفای شولو. نو په دې وجه باندې دلته د پور نه مخکې دی ولګېده. پوه شوې په کنسپټ باندې؟ 12 نمبر MCQ دے we should always treat other with kindness and dignity. Identify the part of speech of the underlined word. Dignity ہے underline کردے دے، دا کم part of speech دے؟ noun دے، adverb دے، adjective دے، کو pronoun دے؟ نگورا دیکھی کریکٹ آپشن اے دے، noun. او دا اغی وجہ دا دا چی دا کم کائنڈنس او ډیګنیټي دا که ته په دې جمله کې وګورې د دې نه مخکې ود لګلی دی، ود، او ود یو پریپوزیشن دی. نو ود کائنډنس اینډ ډیګنیټي د دې مطلب دا دی چې دا یو پریپوزیشنل پریز دی، او پریپوزیشن همیشه یا د ناون یا د پروناون نه مخکې راځي. ټیک ده که نه، یا د پریزز ناون پریزز نه مخکې راځي. نو د دې مطلب دا شو چې ود راغی، پریپوزیشن راغی، نو په دې وسې به ناون راځي. نو په دې وجه باندې دلته صحیح آپشن کوم یو دی؟ ناون دی. اے نمبر کریکٹ آپشن دی. 14 نمبر MCQ دی آئیډنټیفای د ریګولر ورب فرام د ګیون آپشنز. څلور آپشن یې درکړي دي، جمپ، فلای، بریک او سویم. په دې کې ریګولر ورب هغه پیژندګلو دای کول هغه پیژندل دي. نو اول ته ریګولر ورب وپېژنه چې ریګولر ورب وایي څه ته. هغه ورب چې د هغې سیکنډ فارم یا تھرډ فارم مونږ جوړو نو هغه ای ډي اضافه ورسره کوو. نو د ورب هغه بیس فارم مونږ سیکنډ فارم ته او تھرډ فارم ته بدل کو. نو دلته چې کوم صحیح آپشن دی هغه اے نمبر دی، جمپ. ځکه جمپ چې کوم دی دا بیس فارم دی، د دې نه چې مونږ سیکنډ او تھرډ فارم د ورب جوړو نو جمپډ. او دا نور آپشن چې کوم دی فلای، بریک او سویم، دا irregular verbs دی. او irregular verbs هغه دي چې د هغې د بیس فارم نه مونږ سیکنډ او تھرډ فارم جوړو د ورب، نو د ای ډي اضافه ورسره نه کوو بلکې دغه پیټرن هغه نه فالو کوي. لکه دلته ګوره فلای، فلیو، فلون، بریک، بروک، بروکن، سویم، سویم، سوم. خیال دی. نو دغه ای ډي پیټرن یې فالو نه کو، په دې وجه دا irregular verbs دي. نو که په دې باندې چېرته راتلونکي MCQs راتلونکي ایټا ټیسټونو کې MCQs راشي نو چې بیا ورته یادي او MCQ دنه نه غلطیږي. 14 نمبر MCQ دی the burglars after searching the entire house found the locker and opened it. دی کې وی چې ډاکوانو ټول کور هغه چاڼ یې کو. ټیک ده که نه؟ نو اخره کې هغه لاکر معلوم کو او هغه یې کلاو کو. نو په دې کې دا اینډ انډرلاین کړی دی، وی دا کم پارټ آف سپیچ دی؟ اے نمبر کنجنکشن، بی نمبر ایجیکټیو، سی نمبر پروناون او ډی نمبر انټرجیکشن. نو دې کې صحیح آپشن اے نمبر دی، کنجنکشن. او هغه ته ما سایډ ته د هغې وضاحت کړی، دا اینډ چې کوم دی دا یو کوارډینیټینګ کنجنکشن دی، یعنی دا د یو جملې دوه ایکول حصې هغه کنیکټ کوي. دا ګوره فاوند د لاکر اینډ اوپن اټ، دا دواړه جاینټ کړي دي د کوم لفظ په ذریعه؟ د دې اینډ لفظ په ذریعه. نو په دې وجه دا یو کنجنکشن دی. 15 نمبر MCQ دی this is dash house she referring to. choose the correct article. په دې کې صحیح آرټیکل لګولي. نو ګوره دې کې چې کوم صحیح آپشن دی هغه بی نمبر دی.
او بی نمبر یعنی دی ځکه دی چې کله د یو خبرې په باره کې د مخکې نه ذکر کی یا د یو خاص سیس په باره کې خبر کیږي نو د هغې نه مخکې مونږ دی آرټیکل لګو نو چونکې دا داسې یو کور په باره کې خبر کی چې د هغې ذکر دی جینۍ مخکې کړی دی نو په دې وجه دی کې به صحیح آپشن شي دی نمبر This is the house she referring to. شپاړسم نمبر MCQ کې وی These sculptures are made of marble and limestone. دا کم کاڼي چې کوم دي دا کم مجسمې چې کوم دي دا به د ماربلو نه او د لایمسټون د چوني کاڼي ته لایمسټون وي دا د ماربلو نه او د چوني د کاڼي نه جوړې دي دا مجسمې نو دا انډرلاین ورډ چې کوم دی یعنی دا سکلپچرز دا کم پارټ اف سپیچ دی آیا پروناون دی ناون دی ایجیکټیو دی که ایڈورب دی نو دی کې چې کوم صحیح آپشن دی هغه بی نمبر دی ځکه مجسمه یو ناون دی د یو آبجیکټ نیم دی او چې څومره نیمینګ ورډز دي نو هغې ته مونږ ناون وایو چې د کوم سیزم نوم دی هغې ته مونږ ناون وایو نو په دې وجه باندې د بی نمبر آپشن ناون کریکټ آپشن دی ولسم نمبر MCQ دی We continued working on the assignment last night. Identify the part of speech of the underlined word. په دې جمله کې working underline کړی دی وی دا وایي چې دا کم part of speech دی نو ګوره اوله خو د جملې په مطلب باندې ځان پوه کړه We continued working on the assignment last night. وی په last night په اخرې شپه باندې مونږه په اسایمنټ باندې چې کوم کارو ورکینګو هغه هم جاري وساتو نو په دې جمله کې دا کنټینیوډ دا ورب دی ورب پیل دی کار کولی او ورکینګ دلته معنی ده کام نو ګوره یو کار دی او یو کار کولی ټیک دی که نه په دې کې فرق دی نو دلته کې دا ورکینګ دا جیرن دی یعنی بی نمبر آپشن په دې کې کریکټ دی او د هغې وجه دا ده چې کله ورب سره لکه ورک مطلب کار کول کام کرنا دا ورک یو ورب دی خو چې کله دی ورب سره ING راشي او دا اوس به طورې ناون استعمال شي د دې کار اوس به طورې ناون دی نو په دې وجه باندې داسې قسمه ټرم ته داسې قسمه لفظ ته موږ بیا جیرنډ وایو نو دلته ورک دی او ورسره ING راغلی دی او دا ورکینګ به طورې ناون راغلی دی اصل کې ورکینګ به طورې ورب راځي خو په دې جمله کې دا ورکینګ به طورې ناون راغلی ځکه د دې معنی دلته دی کار ټیک شو کنټینیوډ دلته ورب دی جاری رکھنا په مطلب باندې پوه شوې که نه نو چې کله یو ورب سره ING راشي او دې کار به طورې د ده فنکشن به طورې ناوني به طورې ناون استعمال شي نو دې ته بیا مونږ جیرنډ وایو د جیرنډ په کنسپټ باندې پوه شوې سایټ ته مې درته وضاحت هم کړی دی اتلسم نمبر MCQ دی The plane dash departed before the passengers arrived یعنی د مسافرو د رارسېدو نه مخکې جاز چې کوم دی هغه ډیپارټ شوی و هغه الوتی و هغه تللی و ټیک ده پیسنجرز دلته مطلب دی مسافر نو دې کې صحیح ورب هغه چوز کولی هغه سلیکټ کولی هیز از هیډ واز دلته په خالی ځای کې کم ورب هغه کریکټ راځي صحیح راځي نو په دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه C نمبر دی هیډ The plane had departed before the passengers arrived ٹھیک ده او د هغې تا ته ما سایټ ته وضاحت هم کړی دی had departed is the past perfect tense showing an action completed before another past action arrived ٹھیک ده که نه د دې مطلب دا دی چې کله د دوو پاست ایکشنز خبره وشي ذکر وشي نو بیا به جمله کې هیډ راځي که تاسو خیال کې دلته ډیپارټډ راځي نو دا هم پاست دی پاست ورب دی او چې کوم arrived دی arrived دا هم پاست ایکشن دی departed هم پاست ایکشن دی یو عمل دی او arrived هم پاست ایکشن دی یو عمل دی نو په دې وجه د دې مطلب دا چې دا یو پاست پرفیکټ ټینس دی او چې کله پاست پرفیکټ ټینس وي نو بیا به هیډ راځي نو په دې وجه باندې صحیح جمله به څه شي The plane had departed before the passengers arrived پوه شوې په کنسپټ باندې دا د ټینسز نه دا MCQ راغلی دی پاست پرفیکٹ ٹینس نہ 19 نمبر MCQ دے Beware of شیطان for the safety of your religion
د خپل مذهب د حفاظت دپاره د شیطان نه خبردار اوسه. د دې مطلب دا دی چې شیطان نه ځان بچ کا، ځکه دا به ستا مذهب ته ستا دین ته نقصان برسي. یعنی تا به د خپل دین او مذهب نه لرې کوي، لرېوالی به راولي. نو په دې کې چې کوم صحیح آپشن دی هغه بی نمبر دی، یعنی دا ورب دی، یو پیل دی، یو کار دی. ځکه بیویر آف شیطان مطلب دی شیطان سے باخبر رہو، خبردار رہو. نو بیویر خبردار رہنا، ځان خبر ساتل. نو دې کې یو ایکشن ظاهري کی، یو عمل پکې ظاهري کی، دا یو ایکشن ورډ دی. او چې څومره ایکشن ورډز دي چې پای کې یو عمل کیږي، نو موږ په د ورب په تعریف کې ویلي دي چې ورب چې کوم دی دا یو ایکشن ورډ دی. په دې کې ځکه خو دې ته پیل وایي، پیل یعنی دا موږ ته یو کار ظاهري. نو په دې وجه باندې دلته صحیح آپشن هغه بی نمبر دی، ورب. شلم نمبر ایم سی کیو دی چوز د کریکټ سپیلنګ. تالی د اټماسفیر څلور قسمه سپیلنګونه لیکلي دي، پای کې صحیح سپیلنګ والا اټماسفیر سلیکټ کولی. نو په دې کې چې کوم اے نمبر آپشن دی هغه کریکټ دی، اټماسفیر دا صحیح سپیلنګ دی. ٹھیک ده. نو دا زمونږ نننی لیکچر چې په 13 اپریل 2025 باندې کم د 80 سکرینینګ ټیسټ شوی او هغې کې د انګلیش کم ایم سی کیوز راغلیو، نو هغه مې درته په ساده او اسان الفاظو کې ایکسپلین کړل. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کړه، کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړه. او که ته زموږ په دې چینل باندې نه وي او تر اوسه پورې تا دا چینل نه سبسکرایب کړی، نو دا چینل سبسکرایب کړه، خوا کې د غنټې هغه نشان هم دباو کړه، ځکه چې کله هم ایټا ریلیټډ لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. انشاءالله ډېر ژر به ملاقات کیږي په یو نوي لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.